څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه کوي او د علماو سره مینه نه لري، امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای دا سړی درواغجن ده، درواغ وای. یو څوک دا دعوه کوي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرم، مینه لرم او د علماو سره بغض لري او د علماو سره محبت نه لري، نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا سړی درواغجن ده، درواغ وای. العلماء ورثة الانبیاء، علماء د انبیاء وارثان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا د عالم عزت وکي، اکرام وکي، دا داسې ده لکه داسې زما عزت وکي، او څوک چې زما عزت وکي نو دا داسې ده لکه څوک چې د الله جل جلاله عزت وکي. او کچا د الله عزت وکي، احترام وکي، نو الله جل جلاله به د جنت ته داخل کی. او کچیر یو چا د عالم سپکاوی وکي، توهین وکي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې ده لکه داسې زما توهین وکي، او څوک چې زما توهین وکي نو دا داسې ده لکه داسې د الله جل جلاله توهین وکي، او څوک چې د الله جل جلاله سپکاوی او توهین کوي نو الله جل جلاله به د جهنم ته داخل کی. نو ای زما عزتمندونو مسلمانانو، کچیر ما او تا د عالم عزت وکړو نو په دې عزت سره الله جل جلاله ما او تا جنت ته داخلوي. کچیر ما او تا نعوذ بالله د علماء بعزتی کوو، سپکاوی کوو، نو الله جل جلاله به بیا ما او تا جهنم ته داخلوي. الله دې موږ ته ځین وساتي. دا چې ډېر کسان ستا خدا وایي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت لرم، لیکن د علماء څخه بد راځي. نو د علماء سره چې تا بد راځي، ته د علماء سره توهین سپکاوی کوې، د علماء سره بغض کوې، نفرت کوې، نو نعوذ بالله دا داسې ده لکه ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نفرت کوې. نو ځکه امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي که څوک راولاړ چې دا دعوه وکړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرم، مینه کوم، او دوی د علماو سره محبت نه لري، نو دا سړی درواغجن ده، درواغ وایي. دا په خپله دعوه کې درواغ وایي. العلماء ورثة الانبیاء، علماء د انبیاو وارثان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا د عالم عزت وکي، اکرام وکي، دا داسې ده لکه داسې زما عزت وکي، او څوک چې زما عزت وکي